بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن موږ هغه مریضانو دپاره ډاکټر نعیم خټک صاحب سره به خبرې کوو کم مریضانو ته د شوګر د وجې د نظر مسلې د هغې د سترګو مسلې نو د سترګو سپیشلیست موږ سره موجود دی. راځئ هغې سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر نعیم خټک دی. زه ایز اسسټنټ پروفیسر او انچارج آی ډپارټمنټ لیډي ریډینګ هسپتال تاسو سره مخامخ یم. زه ټولو نه اول د میډیا لري شکرګزار یم چې هغې په وساطت سره موږ تاسو سره دا ویډیو شیر کوو. تاسو ته ډېر مفید معلومات ملاویږي. نن چې موږ کم ټاپک باندې خبرې کول غواړو هغه د شوګر اثرات په سترګو باندې. شوګر یو داسې مرض دی چې ډېر تیزۍ سره زموږ معاشرې کې پیلاویږي. په د پریزنټلی یو محتاط اندازې مطابق پاکستان کې 2 کروڑه نه زیات خلکو ته شوګر دی. په خیبر پښتونخوا کې 70 نه 90 لاک پورې خلکو ته تقریبا شوګر دی او د دې وجه مینلی خوراک او ایکسرسایز نه کول دي. په شوګر مریضانو کې 3-4 قسمه سترګو مسلې راتلی شي. په هغې کې سترګو باندې پردې راتلل دي چې عامو خلکو کې دا په وروستو ایج کې راځي، خو په شوګر مریضانو کې دا لږ شانتې ینګ ایج کې هم راتلی شي. بیا سترګو کې تورې اوبه کاله موتیا چې ورته موږ وایو عام کې دی شي او یو ډایبیټک ریټناپتي چې شاته نظر پردې باندې اثرات شروع شي او یو ډرای آیز چې اکثر مریضان وایي چې سترګو کې مې شګې شګې لګي. نو دا 3-4 قسمه مسلې ډېرې کامن دي په شوګر مریضانو کې. خو موږ به چې کم ټاپک باندې لږ تفصیل سره خبرې کول غواړو هغه د ډایبیټک ریټناپتي چې شاته نظر پردې باندې د شوګر اثرات. د شوګر چې څومره زیات ټایم شوی وي نو زیات ریسک وي مریضانو ته چې سترګو مسایل پیدا شي. مثلا یو مریض ته 10 کاله 15 یا 20 کاله شي نو ډیر زیات ریسک دی چې دته د سترګو مسایل پیدا شي. خو که اول ځل شوګر ډایګنوز شي نو هغې ټایم هم معاینه کول پکار وي یو مستند سترګو ډاکټر نه. نو دې کې اصل میکانیزم ته موږ راځو چې سترګو کې شاته نظر پردې باندې څنګه دا اثرات شروع کی. چونکې شوګر وجود کې په میډیم او سمال ویسلز باندې چاہیے ته موږ واړه او درمیانه رګونه وایي هغې باندې اثرات کوي. نو هغې نه لیکیج شروع شي. نو چې لیکیج وشي نو د سنټر نظر خراب شي، ورسره د سایډونو نظر هم خرابېدی شي. نو مریض ته شروع کې خو مسله نی هغه خیال دی چې چېرته زما په سترګو به پردې یا به د چشمو مسله خو اکچولی هغه ته شاته نظر پردې باندې اثرات شروع شوي وي. اوس به د دې نه ورسره که د بلډ پریشر زیات وي، لیپډ پروفایل یې زیات وي نو دته ریسک نور هم سوا دی، یا پریګننسي یا سموکنګ دا ټول ریسک فیکټرز دي. نو دا شیزونه به ټول دی کنټرول ساتي. اوس د دې علاج طرف ته موږ راځو چې دی به علاج څنګه کوي. علاج کې دا ده که یو خو به شوګر ډاکټر سره خپل لایزان ساتي چې دا شوګر کنټرول وي، په کنټرول رینج کې بلډ پریشر یې کنټرول وي نو د سترګو ته به د دې فایده ملاویږي. دې ویډیو په ذریعه سره موږ اوس لږ علاج باره کې 100 پوینټس کلیر کول غواړو چې موږ علاج کې بیا دې مریضانو ته ایویسټین انجیکشن سترګو کې لګو. نو هغه انجیکشن موږ میاشت په میاشت لګو. میاشت نه مخکې راتلو ضرورت نی او انیشلی موږ 3 انجیکشنز لګو. بیا ګورو چې که د نظر ښه او سی ټي ټیسټ کوو هغې کې تھکنس کمیږي نو موږ نور انجیکشن نه لګو. او خدای به فریکوینټ فالو اپ کوي. لکه بیا به هسې خو موږ کال کې معاینه کوو، خو که یو ځل دا مسله شروع شي نو بیا پکار دی چې معاینه په 3-4 میاشتو کې خامخا کېږي. شروع کې خو میاشت په میاشت به کېږي خو چې بیا ډیوریشن موږ زیاتو نو بیا 3-4 منث ته کیسه ځي. دې کې موږ سره لیزر زم دي او خدای مکه که مسله ډېره زیاته شي بیا موږ اپریشن هم کوو. د سترګو شاته نظر پردې اپریشن کوو، غټ اپریشن. نو لیزر هم یو سیشن کې نه کېږي، په 2-3 سیشنو کې موږ هغه لیزرز کوو. دا ایویسټین انجیکشن مستند ډاکټر له لګوي. عام ځای کې دا انجیکشن موږ نه ریکمنډ کوو چې عام کس یې ولګوي. اینډ کې ټیک ہوم میسیج دا دی چې هر هغه مریض چې هغه ته شوګر ډایګنوز شي نو اول ځل به د تفصیل سره معاینه کوي چې سترګو کې څاڅکي واچولی کېږي او شاته ډایلیټډ فنډس ایگزامینیشن وشي او بیا به د کال کې یو ځل معاینه کوي. خو که دته ډاکټر مسله وي او بیا ډاکټر دته ټایم کم وښیي نو هغې مطابق به بیا د معاینه کوي. ستاسو اورېدلو ډېره مننه، ډېره شکریه.